بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا محمد المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سلطان الرسل وبارك وسلم وصل عليه. محترم مسلمانانو، نن د اختر ورځ ده، رمضان المبارک تیر شروع. مسلمانان خوشحالی نه مناوي چې شکر دی چې موږ د رمضان روزې ونیولې او الله د عبادت توفیق راکړ او روزې رانه خرابې نه شولې، نو د دې شکریه مناوي او په دې خوشحالي کوي. خو د اسلام دا خوشحالي هم داسې چې هغه عبادت دی. لوی اختر کې مسلمانان نفل روزې ونیسي، حاجیان حج ته بیت الله شریف کوي، ذکر او اذکار وکړي، قیام اللیل وکړي. بیا الله خوشحالي را لېږلې ده. یو بدني خوشحالي ده، هغه 2 رکعاته د اختر لمونځ دی، او یو مالي خوشحالي ده، هغه وضیه کول دي. وړ اختر کې مسلمانان روزې ونیسي، تراویح وکړي، عمرې پکې وکړي، نفلونه پکې وکړي، تلاوتونه پکې وکړي. بیا مسلمانان خوشحالی نه کوي. یو مالی خوشحالي ده، هغه سرسایه په شکل کې راغلی ده، او یو بدني خوشحالي ده، هغه د 2 رکعاتو د اختر د لمانځه په شکل کې راغلی. نن درته په دې موضوع باندې مسله کوم. دا هم د اختر سره تعلق لري. بیگا تقریبا مونږ ناسو فلاني ځای کې دومره ګواهانو مشورې ده، فلاني ځای کې دومره ولیدله. بیا اخیرو مردان والو د 18 ګواهانو ګواهي واخیسته او داسې ډېر جوړېدل. د اختر اعلان یې وکړو. د هغې نه پس پېښور کې مونږ یو شاګرد پکې ناست دي، هلته مې بیا ټلیفون کاوه، ما یې لکه د پېښور حالات راته ووایه. اول یې یو ګواه راغلی، بیا یې 5 شروع، بیا یې 10 ګواهان راورسېدل او 5 په لارې. مونږ ویل د پېښور والو به م اعلان وکړي. د اختر اعلان وشولو، ناڅه په فیسبوک لګیا شو، کمیټۍ والا یې ونیول او جیل ته یې بوتله او اختر نشته او حقه روژه ده، او فیسبوک والا پټکي والې او لاچن یې ته خوړلي او لګېدي. موږ ته هم ټلیفونونه شروع، تاسو د مردان د مولانو څه یې که د پېښور د علماو څه یې؟ ما یې موږ نه د مردان د هغې څه او نه د پېښور والا څه، موږ چې قرآن او حدیث څه ویلي هغې څه یې. 2 قسمه مولیان او علما یي. بعضې سرسري مولا یي، نو هغه حق په رجالو پېژني. د غټ مولا خبره وکړي وایي دا صحیح ده، چې لږ وړوکې مولا خبرې کوي دا غلطه ده.
تاله سرسری مولا کوي مردان د مولا په خوله اعلان وکړ چې اختر دی پېښور مولا ته غټ و نو هغه اعلان وکړ چې نه دی نو بېرته وې روژه شي اختر مه کوئ یو ځل یې وکړه بل ځای یې مه کوه نو مخکې به دې لږ صبر کړی وی ته پېښور اعلان ته به دې صبر کړی و بیا به د اختر اعلان کړی تاسو په ګېډه درد و چې اعلان دې کوو بعضې محققین علمایي هغه رجال په حق پیژني نحن نعرف الرجال بالحق الى الحق بالرجال مونږه حق پر رجالو نه پیژنو مونږه رجال په حق پیژنو رجال په حق څنګه پیژنو چې سمه خبره کوله د قرآن او حدیث مطابق خبره کوله مونږ بازالوی عالم دی اگر که علم یې لږ کړی او چې خبره د حدیث او د قرآن سره موافق نه وه مونږ دا مولا نه دی مونږ به داسې وایو قرآن شریف کې الله د آیات کې څلور دلیل ذکر کړي دي حرم شریف کې تهخانه کې موبایل چارج کوو نو په اهل حدیث وغوښتم ما موبایل چارج کوه هغې دا زما ځای دی ما دا حرم دی ستا ځای نه دی ابل عربي زما په طرف شو د نیمه ګنټه وشو انتظار یې کوم زر ما ته وایي دا تسبیح بدعت دی ما ته ماله پته راکړه زه ته د اهل حدیثو د کتاب نه لیکم د پېښور یو مولا لیکلي د کونړ دی پېښور کې اوسېږي فتاوا دین الخالص هغه کې یو عنوان او رساله په تسبیح کې ده هغه کې حدیث نقل کړي او پته راولېږم د هغه حوالې پته راولېږم ما ته وایي دلایل څو دي ما یې څلور دي وایي دا چا ویلي ما دا قرآن کې راغلی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اے مسلمانانو د الله ومنئ او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنئ د الله منل خو کتاب الله د پیغمبر علیه السلام منل چې ژوندی نو پیغمبر علیه السلام نه به تپوس وکړي او به درته جواب درکړي چې وفاتي د جناب رسول الله وسلم د حدیثو نه به تپوس وکړي چې د نبی علیه السلام حدیثو کې څه دي دا دوه دلیله شو قرآن او حدیث دریم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله واولی الامر منکم دریم د عالمانو باندې اول الامر صحابه دو معناګانې نقل کړي دي یو معنا د صحابو نه نقل د عالمانو باندې بل معنا د صحابه کرامو نه نقل د حاکمانو باندې امام رازی رحمه الله دې له ترجیح ورکړي کې د عالمانو باندې شاہ عبد القادر صاحب دا سے ترجمہ کړي کې دوړو لوري جو اختیار والے ہیں دا چاو معنی کې دا اختیار دی نو د حاکمان هم فقیران دا ظاهر کې اختیار دی عالمان فقیران لدی د خلکو په زړونو حکومت دی عالمانو باندې د اجماع د امت شو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر که یو شي کې اختلاف راغی اختلاف به هله راځي چې قرآن او حدیث کې صراحتاً یو حکم نه وي نو به الله او رسول ته رد کوي معنا کتاب الله ته رد کوي هلته ول نظیر وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رد کوي معنا دا حدیث ته وفات نور سره رد کوي نظیر ول وګورئ دا غین استنباط وکړي دا قیاس شروع او دا سه بخاری شریف حدیث کې مراغلی قرآن د رحمت باران دی دا په بعض زمکو کېږي هغه خوږې زمکې هغه وځان ته جذب کی نو خلکو له فصلونه ورکي دا مجتهدین دي مجتهدین د قرآن آیت ذهن ته کوز کې او سوچ پکې کوي د جناب رسول الله سلام حدیث ذهن ته کوز کې او سوچ پکې کوي دا غیره مسلې راو بس د مسلو په شکل کې هغه حدیث امت ته وړاندې کی بعض ځمکې داسې چې سخت ځمکې هغه هو به هو به محفوظ کی هغه وبه چې کم دی قوم ته محفوظ کی او قوم ته پیش شي دا محدثین حضرات دي
هغه هو به هو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ یاد کې امت ته ورسي. او دریم قسم داسې ځمکه ده چې هغه نه خوږه ځمکه ده چې اوبه جزم کې او فصل وکړي او نظمو محفوظې کوي، اوبه پې وبهیږي، ډاګه ده. دا مونږ عام خلک یو په یو غوږ باندې خبره واورو خو بلي وبس. دا حدیث د بخاري کې مراد دا آیت مې ورته وویل من استدل بهذه الآية الأدلة الأربعة مع الإمام الرازي. من الإمام الرازي؟ امام رازي څوک دی؟ ما تاسو امام رازي څوک یم؟ لوی عالم تیر شوی دی، تفسیر یې لیکلی دی، کتابونه یې دي. افغانستان د علاقې او د هرات د علاقې لوی امام او عالم تیر شوی دی، امام شافعي صاحب په مسلک. سبحان الله، عجیب الاستدلال. نو دا څلور دلایل چې اختلاف راشي، په اختر کې اختلاف راغی، په روژه کې اختلاف راغی، نو قرآن او حدیث ته وړاندې فقهاو ته وړاندې کا چې هغې دې مسله کې څه لیکلي. زمونږ دا پټکې و یو فیسبوک ته کېږي، بس دا چل دی، دا فیصله بالکل غلطه شوې، دا سبا حقه روژه ده، روژې ونیسئ. خلک یې ټول پریشانه کړي. یو ځل اعلان کوي وایي اختر دی، او بل ځل اعلان کوي وایي روژه ده. دا د فیسبوک شی دی. مردان کې کمیټۍ فیصله کړې وله لاړ شه، د یو پټکي په ځای دوه ووهه او هغې ته مخې ته کښېنه او قرآن او حدیثو ته کښېنه. که ته ته هېرېږې زه به درسره لاړ شم، ما ته د مولین څه نه وایي، زه به درسره لاړ شم او قاري صاحب مخې ته به کښېنو چې قاري صاحب د دې آیت نه تا فیصله خلاف کړې، د دې حدیث نه تا فیصله خلاف کړې، تا فیصله واپس واخلې. به واخلي که نه اخېسته، د هغې جومات کې مونږ اعلان وکړو، هېرېږو د چا نه نه، په هغه جومات کې به اعلان وکړو چې سبا روژه او اختر نشته، اختر نشته، سبا روژه ده. نو قاري صاحب فیصله غلطه. دا د فیسبوک شی دی چې مسلمانان پریشانه کا، خلک پریشانه کا. یو ځل اعلان کوي اختر دی، او بل ځل اعلان کوي زه خطا شوم روژه ده. دا د فیسبوکونو شی نه دی. آیات مې درته ویې، قرآن ته وړاندې کا، حدیثو ته وړاندې کا، اجماع د امت ته وړاندې کا، مجتهدین اقوالو ته وړاندې کا. اخر دا مسله څنګه شوې؟ د اختر دا مسله صحیح شوې غلطه شوې؟ هغې بدله حل وباسي. قرآن کې حل شته دی، د هر څه حل او قرآن او حدیثو کې موجود دی، خو موږ ناپوه یو. بخاري او مسلم یو روایت نقل کړی دی. یو ځل عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه حدیث فرمایا لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. الله په هغه زنانو لعنت لګلی چې خالونه ځان نه لګوي یا بل یې لګوي، طلب د خال دی کوي. هغه زنانه چې په بلې زنانه په ویښتو کې زنانه ویښته ږدي یا بل یې ته وایي زما په سر کې ویښته کېده، او دارنګې نامسات چې ورځې نری کوي، متنمسا کې طلب د دې کوي چې ورځې نری کا، المتفلجه چې غاښونه نری کوي. یو زنانه وه مولخه غونده وه، کتابونه یې ویلو. عبدالله بن مسعود فرمایي چې الله به لعنت لګلی د الله کتاب خو قرآن دی. قرآن خو ما د اول نه تر اخره پورې ویلی دی. قرآن په ترجمه پیغام قرآن مې ویلی دی، هغه کې خدا نشته. عبدالله بن مسعود فرمایي لو قرأتیه لوجدتیه، کتا قرآن ویلی وی دا به دې کې لیدلی وی، تا قرآن نه دی ویلی. قرآن کې دا شته؟ کوم ځای کې دی؟ قرآن کې خو ما ویلی نشته پکې. په دې آیات کې دی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. هغه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي هغه راونیسئ، عمل پرې وکړئ. چې د کم نه منع کړي وي د هغې نه منع شئ. دې یاد کې رانکړه نبی اسلام حدیث راوړي چې کوم شی امر یې کړی په هغې به عمل کوو، چې د کم نه منع کړي وي به نه کوو. که دا د میاشتو لیدو مسله دا هم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي.
حدیثو کې موجود ده. نن د دې باره کې څو حدیث ویم. حدیث خو متواتر دي، چا ټول حدیث ویل او ټولې حوالې وی به ډېر اوږد وخت غواړي. خو څو حدیث درته دی نقل کوم چې حدیثو کې څه راغلي او زموږ فیسبوک والا څه کوي. څو حدیث درته ویم او د هغې حوالې هم درته مختصر لږې لږې ویم. تفصیلي حوالې چې نو خو ډېرې اوږدېږي، حوالې هم درته ویم او دارنګې د فقهاو اقوال هم درته نقل کوم. عبدالله بن عمر رحمه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر رمضان، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان ذکر کو. فقال وی فرمایل لا تصوموا روزه منی سي حتى تروا الهلال، حتى چې مېش وای نه او لا تفطروا مې ماتوي حتى تروا، حتى چې مېش وای نه. فإن غم عليكم کمېش در باندې پټه شو فقدروا له به اندازه وکړي. نبی اسلام وی په لیدو روزه کوي، په لیدو اختر کوي. دا حدیث بخاری سے هم نقل کړی دی. ہمارا مکتبه رحمانی والا صفی لیکلی هغه کې د حدیث نمبر یې موصل، د حدیث نمبر هم درته شوی. مکتبه رحمانیه اول جلد 346 صفحه بخاری شریف، کتاب الصوم دے 11 نمبر باب دے اور حدیث دے 1906 نمبر. بخاری کے 1906 نمبر حدیث. دا حدیث مسلم شریف هم نقل کړی دی. هم د رحمانی مکتبه صفحه درته ویم 405 صفحه او اول جلد او حدیث 2498 نمبر دی. 2498 نمبر. دا حدیث نسائی هم نقل کړی دی 329 صفحه اول جلد هغه رحمانیه مکتبه دا حدیث نمبر دے 2122 نمبر. دا حدیث ابو داود هم نقل کړی دی اول جلد رحمانیه مکتبه 337 صفحه 337 او حدیث نمبر دے 3320 نمبر 3320 نمبر. دا حدیث ابن ماجه هم نقل کړی دی 232 صفحه رحمانیه مکتبه اور حدیث دے 1654 نمبر. اور دا حدیث موطا امام محمد سے اب نقل کرے دے 168 سفر اور غم رحمانیہ مکتبہ. اور وہی قال محمد امام ابو حنیفہ سے شاگرد دے امام محمد سے وہ بھی ناخذو پدے بانے مونږ عمل کو. اور قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی دا زمونږ د امام سے مذہب ہوئی. د لیدونه مې روزه کوي، د لیدونه روزه کوي. دا امام مالک سے موطا امام مالک یې نقل کړی دی هغه کې 190 صفحه او حدیث دی 572 نمبر. 572 نمبر حدیث. دا عبدالله بن عمر یو حدیث. نبی اسلام هم ته خبر واضح چې مې شوي نه روزه کوي، چې مې شوي نه کوجه کوي. مې شولې در سمردان والا اعلانو دا درته حدیث ویم. د ورځې په ورځ باندې زمونږ مذهب داري ترمذی او امام شافعی سے او امام محمد سے او عبدالله بن مبارک سے او د اکثر علما دا مذهب دی کوریزی او کنه روزه د یو کس په گواہی سره نیولې شي او د اختر په دوه گواهانو په گواہی سره کولې شي. زمونږ امام صاحب دا حدیث د ورځې د سره لګي چې په اسمان کې ورېځې او علت او میش نقکاری ګرد غباري نو په رمضان کې د یو گواه په گواهی سره روزه نیول شي او چې عادلی او اختر د دوه گواهانو عادلانو په گواهی سره کولای شي چې ورېځي. او زمونږ د امام صاحب دا مذهب دی چې ورېځ نه وي نو بیا جماعزي مشرط دی. جماعزی میں بسوم رہی د دې خاص مقدار معین نه دی. ځنې وخت کې 15 کسان پیش شي هغه 15 کسانو باندې د قاضي یقین راشي د هغې په ګواهۍ هم فیصله کولی شي. ځنې وخت کې به 10 کسان وي خو فاسقان به وي
نه قاضي سره به وبنس کېدل سو باقي فیصله نشي کولای قاضي له اعتبار دی فیسبوک والله اعتبار نه دی دا غواه مخې نه لیدل فیسبوک کې اور چې دا غواهان معتبر دي لکه تا خو غواهان لیدل نه دي او کور لاس تا غواهان سې لیدل مونږ گزار دي کې نه دي روزنیون کې دي کنه دي نیکان دي کنه دي ا فیسبوک ته کې نه ولګېش دیم حدیث تر دې نه صریح ویما سعید بن عمر فرمای انه سمع ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم دا عبد الله بن عمر رحمه الله اوریدلی دي هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت کوي ان امه امیه یا عبارت تقول نبی علیہ السلام او صحیح حدیث ته متفقون علیه حدیث ته وي بخاری مسلم نقل کړی ضعیف حدیث نه دی په حدیث کې اوله درجه صحیح غیر چې بخاری مسلم نقل کړی دا په ټولو حدیث کې نمبر 1 صحیح حدیث نمبر 1 صحیح حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي ان امه امیه من الفڑی امتی لا نكتب ولا نحسب مونږ لیکل نه کوو مونږ حسابونه نه کوو اشعار هكذا وهكذا وهكذا یو ځل دا څه وکي اشعار هكذا وهكذا وهكذا دا څونه شي ډیر شوی او به اشعار هكذا وهكذا وهكذا دا یو کوته آرامه کړو اوس څه یو کم دی شوی کله کله مېشت ډیر شي یعنی مرته ها 30 29 او مرة 30 کله میاشت یو کم دیر شي او کله د دیر شي دا بخاری روایت نقل کړی دی بخاری کې 347 سفره اول جلد رحمانیه مکتبه ده د حدیث نمبر ده 1913 نمبر مسلم دا نقل کړی دی 406 سفره او حدیث ده 2511 نمبر اور حدیث نسائی نقل کړی دی هغه رحمانیه مکتبه حواله ته 331 سفره اول جلد او حدیث نمبر دی 2141 په مختلفو سندونو سره نقل کړی دا ابو داود هم نقل کړی دی 337 سفره اول جلد رحمانیه مکتبه حدیث 2319 نمبر هدا کې دارال نبی اسلام موږ حسابونه کتابونه نه کوو او چې مې شم له درو ځکه وایو یو اوس به مفتی ور ریاضي والا وای ریاضي والا وای چې مې شنه لیدل کېږي مسمویات والا وای دې مولیا نو ریاضي نه دی ویلي نبی اسلام موږ ریاضي نه دی دا د نبی اسلام نه چوت پوری نبی اسلام موږ نه پړو ماتي مکه خپل پتی باندې پړوي مونږ ریاضیانه حسابونه کتابونه نه دی ویلي او چې مېش لیدل شو ثبوت راته روزه کوي او چې مېش لیدل شو ثبوت راته اختر کوي هغه کې مردان د تلې مو داسې یو قلقلا او استاد شیخ النساء او د جنکو شیخ ما هونه پیژاند مو استادان یاد کړی دی ریاضي نه دی ما تعالی سو می پیژاند اصل ما ته وی نبی اسلام ویلي دي کړه ان غم علیکم فقدروا له 30 فائدو 30 چې مې شروع کا شو نو به دیر پورا پیدا حساب نه دی ما چې مې شروع کا شو حساب پته تا ته خو د حدیث الټه چلیږي مې مونږ له شوی راته حسابونه دا حدیث الټه نه شو نبی علیہ السلام وایي چې مې شروع کا چې حساب وکړه دیر شعبان پورا کبه روزه نیس او کم د شم باندې د اختر مې شروع کا شو به دینه مونږ به حساب وکړه دیر روزي 19 نبی اختر وکړه نبی اسلام حدیث یو چاندې ته بل چا ته چې مولا به تا به جنکو استاد نه وي ته بنین استاد لکانو ته بناس جنکو مجلس پتا باندې اثر کړي دماغ دې کار نه کوي د حدیث ولچا پته ورکه وګوره حساب په کې راغلی ده کنه ما موږ چې صحابه ریاضي ویلو مفتی صاحب نبی علیہ السلام ریاضي ویلو الته بس کې هغه مونږ ان پړو متي دا یو دغه حواله درته ویم د فقه عبارت درته یو ویم
په دې باره کې زموږ فقهاو ټولو په دې رد کړی چې ریاضۍ له اعتبار نشته چې میاشت چا ولیدل او ریاضۍ والی یې نه لیدلی شي موږ به شهادت له اعتبار ورکوو ریاضۍ له اعتبار نه ورکوو ځکه نبي علیه السلام موږ ریاضۍ نه دي ویلي خو چې د میاشتې ثبوت راته او شهادت راته روژه کوئ او اختر کوئ دا یې نه دي ویلي چې ساینس او ریاضي ویلي یو مې بیسې کړی یو هغه نه به تپوس وکړي چې مسمیات والا څه وایي په هغې به اختر کوي دا اوس دا ټول حکومتونه داسې کوي د تحفة المعي لیکلي چې عرب والا په کلنډر اختر کوي هسې وایي رویتو شام په کلنډر اختر کوي تحفة المعي دیوبند کې دغه محدث دغه احمد سعید پالنپوري صاحب لیکلي ده ترمذي شرح دغه کې دا لیکلي زمونږ پاکستان دی چې کلنډر کې کومه ورځ یې پخه ورځ باندې میشیني چې کلنډر کې نه بس ماښام موزه کې اصطلاح چې وي میاشت چاند نظر نہیں آ گیا چاند نظر نہیں آیا بس بیا تختې لکه لږ کښېنه چې چاند نظر راشي که نه وهان ځله راشي دا مخکې دی دغه کې اجلاس و نو دې دا فیصله کوله چې یاره که دا خبره په کلنډر کو دا روژه اختر په کلنډر کو نو بیا به چې کوم دی دا اختلاف ختم شي نو هغه وخت کې د صوبه کې د مولیانو حکومت د پېښور یو عالم و امان الله حقاني هغه پکې پاڅېده و مذهبي وزیر و د صوبې نبي علیه السلام خو پکې کلنډر نه دی ویلی نبي اسلام خو وایي د لیدو نه روژه کوي او د هغې فیصله کوله او هغه مولا ته کار روان نو په دې باندې شوافیو یو عالم کتاب لیکلی دی علامه سبوکي صاحب او په هغه باندې خپلو شوافیو رد کړی ریاضۍ له اعتبار نشته دی چې نبی علیه السلام څه ویل عقل اعتبار نبی علیه السلام وایي د لیدو نه نیسي او د لیدو نه ماتوي په حدیث کې دا راغلي چې کلنډر کې اخترونه کوئ نو دا شامي دوره مختار به بره پر رد المختار لیکلی 387 سفره هغه دا لیکلي ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولا على المذهب کم کسان چې موقتین دي د وختونو حسابونه کوي دا غي قول له اعتبار نشته اگر که عادلانی دا زموږ مذهب دی دا دوره مختار عبارت او رد المختار والا ابدا صفحه کې لیکي زما سره مکتبه دارالفکر بیروت لبنان والا چاپ دی شامی باغه کې دا لیکلي چې دغه له اعتبار نشته ریاضي او دې څه له اعتبار نشته لا عبرت بقول المقومين متقوم ولا عبرت لقول الموقتين څوک وختونو حساب کتاب کوي هغه قول اعتبار نشته یا په وجوب الصوم او واجب کېدو د روزو کې علنا سے په خلکو باندې بل فی المعراج او معراج کتاب کې داري تلاوت ورو قوله د موقتین قول نه معتبر بل اجماع په دې اجماع راغلی ولا يجوز للمنجم یڅو دستور حساب کوي هغه د نه جایز ایام لا عمل وکي هغه عمل وکي په خپل رائے د خپل نص باندې او به لیکلي دي فلا يلزم بقول الموقتين کم کسان د وخت حساب کتاب کوي داغه په قول نه لازمي کانه ايل هلال ايكون في السماء اي ليله اي الهلال يكون في السماء ليله كذا په قول نه لازمي چې په اسمان کې به کمې شپې میاشت شپې وان كانوا عدولا اگر عادلان او په صحیح دا صحیح قول کما په لذا لکه په ځان کتاب وللامام السبوقي الشافعي
امام سبوتی شافعی رحمه الله تعالی کو دا یو کتاب دی مال فيه هغه په اعلان کړي الى اعتبار قوله ابن ذي قول معتبر دی دې ته اعلان کړي هغه دا ویل چې حساب قطعي دی او دا گواهی دا کله کله گواهان دا گواهی ځواني ده دغه سره کله کله خطا کیږي نو شامي ویزه ورته ما چې ما قال سبوکی رده متأخر اهل مذهبي هغه چې سبوکی سے ذکر کړی دي هغه د مذهب کسانو دا قول نقل کړی دی منهم ابن حجر العسقلاني والرملي في شرح المنهاج وفي فتاوى الشهاب الرملي فشرح المنهاج کې او فتاوى الشهاب الرملي کې بیرت کړي الرملي کبیر شافعي رحمه الله بیرت کړي دا نه دا قول د سبوکی څخه تاسو چې کچاره کسانو بیانو گواهی وکړه او ډیرو یادي لیلۃ الثلاثین په لیدلو باندې په درشم شپه باندې مې شهر د میاشتې درشم شپه او موږ ولیدل مې او له حساب وی له ادم امکان رؤیت اذا لیدل ممکن نه دي نو هو له بقول اهل الحساب سبوکی سے وی اذا الحساب په قول به عمل کیږي ځکه دا حساب قطعي دی او شهادت ځواني دی دا سبوکی سے قول وقال في ذلك او باغه پدې کې وګور بحث کړی دی په فاريو مالو به مقاله امنا شامي وي درمني صاحب نه تاسو چې بده به عمل کیږي او نه به پیدا یو دوه مسلې نورې کړې یو شړې داسې وي چې ما سار مې دلته ولې در مشیخ اما دګر نورو کسانې موږ دلته ولې در دا دیمه مسلې دي کړي سبب دي څه مالک اثر دلته ولې ما قام دلته خدا غلطه گواهی ده سبب کې څه وایي کله درته گواهی غلطه ده ساره دلته ولې دا ما دګر دلته څنګه ولې درش چې مېش د دیر شي نو حساب والا وایي چې مېش دوره دی غایب کیږي او کې دا حکم دی چې یو ورځ ور کیږي او دا کجوره کنه شو ساره دلته ولې دا ما دګر دلته ولې در معلومه کې گواہی غلط ده او درې ما مسالې دالي کړي ده سبوکی سے چې نبی علیہ السلام با د ماسوتن موږ کو پداسه ټیم کې پداسه وخت کې چې درې مېش په هغه سپومای ما ورزيدو کې ورزيدل با نو د سپومای مخ کې ورزيدا د ماسوتن موږ لانه دي چې سپومای مخ کې ورزيدل نو معلومه کې دا گواہی غلطه ده دا د حدیث څخه ټکراو نبی علیہ السلام چې د ماسوتن موږ کاونو دو درې مې سپیس په مې په پرې وته کې و او د مسمون وشو د ماندان اس په مې مخکې پرې ودی را معلومه کې دا دغه رؤیت لا گواہی چې کم ده غلطه ده نرمالي سے وای چې گواہی به قبلي کې دي که نه به قبلي کې ناغه گواہی به قبلي گواہی به قبلي سبوکی سے باندې رد کړی دی چې د درې وړو مسالو کې شهادت د اعتبار دی دا کې دي چې سار دلته ولیدل چې مازیګر دلته ولیدل شي نو ورځې د نور نه پتلو کې د اسمومې رسته کې دي دا د الله نه اختیار اخیستل نه پکار دا 3 منټه رسته کېږي او دا 2 منټه اسمان د الله دی او دا حساب کتاب د الله دی استغفار نه دی 3 منټه رسته کوي کله 10 منټه رسته کوي د الله په کارونو کې کار لري یو د الله په کارونو کې وکړ نه لري نو دا وایي کې دي سبوکی سے بیرت کړي کله حدیث څخه ټکراو دي نبی علیہ السلام دا ماسوتن مونږ کا او درې مې سپیس په مې پر وته کې و او دا دماغ کې پرې وته دا حدیث څخه ټکراو څنګه حدیث کې خدا غلي کې دی پوری د روزه کو چې ودی اختر چوری ده بعض کسان داسي په فانو علماء دا ماسوتن مونږ ته پینځه په واپس جایز وي اوس 2 غنټې وشي ما سن نه ده بخوانو علماء چې مونږ کاونو په مې بلا پرې وته نه و پرې وته اوس چې مونږ کوي پرې وتی اوس نا وخت ته یو کس نه جاته پوس کړو دنیا سوډا انګار وډانګ ډانګ وای په دونه ډانګ دی راوخسته چې مشرق نه مغرب پورې یو ډانګ
ردی پانی مې دا واخیسته دوه ډانګه ماشوتان مونږ کو جانو کتا نا وخت که سلسله ته دې رساو بیا خو زره پینځه مې غم پریوتی او چې لږ وخت دي که بیا نه پریوتی دا په حدیث باندې عمل لري حدیث ته ټکراو نه دی په درې وړو مسلو کې په گواهی باندې باندې کم دی عمل کې ځکه شارع چې کم دی دا گواهی ګرځولې ده په منزله د یقین نبی علیہ السلام دا گواهی ګرځولې په منزله د یقین چې گواهانو گواهی وکړه او قول سلوکی سے مردود دی وعلیه جماعت من المتاخرین یو جماعت په رد کړي شامی دا وضاحت کم دی کړي او نبی علیہ السلام په رد کړي نبی علیہ السلام اعلانت تو ولا نحسب مو لیکلو حسابونه نه کوو او چې مې شمولې د روزه کوي او چې مې شمولې د اختر کوي نبی اسلام خدا ویلي نبی اسلام خدا نه دی ویلي چې راځي ورنه د کوسو کچې مې بکره راخیږي تا به رسوږي انټوي مونږه په امت یو ریاضیان نه دی ویلي خو چې د مېشتې لیدل صافي دی دا نو روزه کوي او چې د مېشتې لیدل صافي دی دا نو کوجه کوي نو دا شامل کړي 387 زبره ما سودیم جلد دارالفقه بیروت والا کتاب دی او دا رضا قول به پتا وي دی ونه نقل کړی 230 زبره ما سودیم جلد اګه دا قول نقل کړی دا دوه حدیث د عبد الله بن عمر په یو کې ښکارا او صراحتن دا چې موږ ان په امتي حسابونه کتابونه نه کوو او چې مې شم لیدل نو روزه کوي او چې مې شم لیدل نو کوجه کوي او دا ته اوسو حدیث ویما ابو هريره فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا مې شم لیدل نو روزه ونیسئ او اذا رايتموه فافطروا او چې مې شم لیدل نو بیا ماته کوي وینو قم علیکم فکملوا 30 یوم تمه در باندې پټ څو به دې سورو حساب وکړي دا بخاری نقل کړي 346 صفحه ورته رحمانیه مکتبه حدیث 1904 دی مسلم نقل کړي 406 صفحه ورته رحمانیه مکتبه حدیث 2514 دی دانګ ابن ماجه نقل کړي دی 232 صفحه رحمانیه مکتبه اول جلد او حدیث 1655 دی نسائی دا حدیث نقل کړي 328 صفحه 328 او حدیث نمبر دی 2117 نمبر بل حدیث درته ویم ابن عباس رضی الله عنهما قال صوموا هلال لرؤيتي وافطروا لرؤيتي وإن غم عليكم فاكملوا عدة 30 يوما ردون انیسی او ردون ماتوي کمه در باندې پټه سو بیا دې شو حساب وکړ نسائی 329 صفحه او حدیث 2124 نمبر دی او ترمذی 266 صفحه او حدیث 659 نمبر دی موطا امام مالک 191 صفحه او حدیث 574 نمبر د امام مالک سے پدیو بل خبره کړي قال يحيى سمعت مالك يحيى شاګرد امام خپل چې امام مالک سره اوریدلی یقول هغه وداسي الذي حقس یارا هلال رمضان کې د رمضان مشوي وخت او یوازي ان يصوم د بروجنس لانه لا ينبغي له ان يفطر تلا مناسب نه دي چې روزه ماته کی او د پته کې دا ورځ د رمضان د مالک سره پته یوازې مشوي ده جو بس دوايي خو نه قبلي نور امامانو یې قبليږي او زموږ امام سے وای نه قبليږي مې یو قسم یې شولې د لو قاضي گواهی رد کړ د بازان له روزي نشي ماته یې بیان اوس یو بل مسله کې بیا راځي اختر راغی د روزه نیولې ده او د هنر نیولې ده مې چې بیګالي دري او خلکو سبا نه ونیول خلکو دې سوچي پورس پرې مې چې په یو کم دې په نلی ده نو دا اوس پر خپل گواهی اختر کوي کنه وکي اختر باندې کې دې به 31 روزي ونی روزه بازار نه نشي او اختر بازار نه کې خلک په تومت لګي یوازې مې شولې ده نو روزه دې پیونی سي قاضي گواهی رات رمضان لدی ونی
او چې اختر کې یو کس باندې مې شولې د قاضي رات کړه نو ځان لا اختر نه کوي قاضي د فیصلې انتظار وکړي دا خو دې روزي پوره شي فقها دي کې 31 دی ونیسي 31 روزي دی ونیسي دا بل حدیث شو یو بل مسله ته وکم بیګا ورېز وا د ورېز پورې سم مسله دې کې حدیث مون ته رڼا کړې ده عبد الله بن عباس رحمه فرمای جاء عربی یو عربی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال غير رأيت الهلال مش من لدرجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله تجواهي كيف الله يوجد نبي اسلام الله رسول الله قال نعم فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوموا نبی اسلام आवाज په چروجه ونیسي دا حدیث نسائی نقل کړی 328 صفحه کې باب قبول شهادت الرجل الواحد على هلال شهر رمضان حدیث 2112 نمبر ترمذی نقل کړی 267 صفحه کې حدیث 662 نمبر او ترمذی وی والامر ولا هذا عند اکثر العلم اکثر علماء په دې عمل کړي ابي قال ابن مبارک او شافعي او احمد پدې عبد الله بن مبارک سے او شافعي سے احمد سے قول کړي هغه وایي چې یو کس پکاس روزه کې په عمل کړي روزه پیری ولې وقال اسحاق او اسحاق سے وایي چې لا صيام الا بشهادت رجلين روزه نشته مگر په گواهی د دوه کسو ولم يختلف اهل العلم امام ترمذی او علماء اختلاف نه کړی په افطاری په افطار کې لا يقول فيه الا شهادت رجلين باقي کې دو کسو گواہی قبلي دو کسو گواہی کې على رؤية هلال شوال یو کس گواہی باندې قبلي دا حدیث میں نقل کړ نسائی او ترمذی حوالہ میں کوي دا ابو داؤد هم نقل کړي 340 صفحه کې حدیث 2342 ابن ماجه نقل کړي دي دا حدیث هغه نقل کړی دی ابن ماجه نقل کړی دی 232 صفحه او حدیث دی 1652 نمبر حدیث دی حدیث کې نبی اسلام د یو کس گواہی قبول امام ترمذی سے وایي دې باندې اکثر علما دي چې په رمضان کې د یو کس گواہی قبليږي زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله دا مسلک دی چې دا په هغه صورت کې دا چې په اسمان کې وریږي نو یو عادل گواہی کړه نو روزه پیږي امام صاحب دا مطلب په فیسبوک والے دی نو ته مذهب معلوم دی نو ته حدیث معلوم دی او فیسبوک د خپل ور نږدې کې حق روزه ده د اختر په ورځ بخل کو روزه نیسي د اختر په ورځ خلق روزه نیسي روزه کې ثواب دی ولس کوان منځان والے ته بيشي او په خور والا دی چې لس راغري دی 15 په لار روان دي او د نور زینو کې دا خو مردان او په خور د نور زینو کې وسونه نیولې چې راځم یې او چې نه زینو په شابه دي کوم چې نو فرنو سبا ده باندې چې نه زینو په شابه دي کوم خدا په کې شرط دا یاد لري چې روزه کې د یو کس گواہی قبلی کې پوریس کې امام سے وي او چې عادي دي سه فاسق نه عادي دي خپل سوچګيره مون گزارې او روزاداری روزي خورينا خانه کمل سړی یو کس گواہی قبلی کې پاکستان کې رضو کسو گواہی قبلی کې دورې دې پورس دا حدیث درته ویما قرآن او حدیثو کې د هر څه حال موجود دی او دا وردا سره راغلی چې بس علم ټول په فیسبوک کې دی په موبایل کې دی بس موبایل د خپلونی سره لګی چې څه په خپل ورځي هغه وي تراوی نشتا سنت نشتا په خلکو سنت پرې هو دا په خلکو تراوی پرې هو دي عبد الله بن عمر رحمه فرمای بل حدیث ته یو کس گواہی ترا یا الناس الهلال الکو یو بل تمیش کو دل هغه تمیشتا اخبرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی اسلام ته خبر ورکو ان رایته چې ما مېش لیدلې ده فصام و امر الناس بصيام نبی اسلام روزه ونی ولا خلق ته مې روزه شي یو کس خبر ورکو یو عبد الله بن عمر رحمه هغه چې کوم خبر ورکو
نبی اسلام وی روزه شي. ابو داود روایت سے 340 سفر اور حدیث تے نمبر 2342 دا خو د یو کس ګواهي شوه. امام شافعي سے احمد سے ترمذی عبارت میں درته وی چې هغه وایي چې ورځ یو ګنای د یو کس ګواهي په روزه کې قبلي د دې وجه نه یو بله مسله درته وکړم. زمونږ احناف او تقریبا د ټولو د کتابونو لیکلي د نور رضان والا شامع او فتح القدیر او فتاوا دیوبند او ټولو لیکلي. زمونږ د امام صاحب دا مذهب دی چې اختلاف د مطالعه ولا نشته. څه مطلب؟ اختلاف د مطالعه ولا نشته. څه معنا ده؟ پاکستان ځان له مطلع دی، افغانستان کې ځان له دی، هندوستان کې ځان له دی. که هندوستان کې مې شولې ده او تا ته په صحیح طریقې ته خبر راغی ته به پرې روژه کې او اختر کې به دې کې درې قول دي. دا ظاهر مذهب دی. هلکه دا خو غلطه مسله شوه. دلته ګنټه 2 ګنټې وروسته مخکې نور پرېوځي نو میاشت مخکې پرېوځي نه ښکاري. سعودي کې 2 ګنټې وروسته نور پرېوځي هلته ښکاري. نو څنګه ور اعتبار نشته؟ دلته ونه لیدلی شو هلته ولیدلی شو. دا خو زمونږ هم یو ځای ته وکړه. هلته 12 بجې دلته 10 بجې، هلته 12 بجې دلته 10 بجې، بس 10 بجې مونځ کوه که ولې ول اعتبار نشته؟ نو بیا شامي وغیره فقها دا دلیل ویلی چې مونځ په روژه مه قیاس کوه. روژه په باره کې نبی اسلام وایي صوموا لرؤیته، روژه ونیسئ چې میاشت مو ولیدله. روژه ونیسئ چې میاشت مو ولیدله. نو دا یې پکې ویلي چې لرؤیت مردان ځای کې شته یا لرؤیت پاکستان پکې شته. دا حدیث عام دی. سره دا ټول امت ته خطاب دی. امت چې رؤیت ثابت شو چې سعودي کې ولیدلی شو هغه هم لیدلي، چې پاکستان کې ولیدلی شو دا هم لیدلي، چې افغانستان کې ولیدلی شو دا هم لیدلي، چې میاشت ولیدلی شو روژه کوي. رؤیت پاکستان خو پکې نشته دی. که شته پکې؟ افغانستان والا پرون لیدلی و، سعودي والا هم نن لیدلی، پاکستان والا هم نن لیدلی. بدا روژه حقه روژه ده. اختر دې غلط وکړو. دا زمونږ ظاهر مذهب دی. او شامل لیکلي دي امام شافعي صاحب دا مسلک دی چې دا هر ځای جدا جدا دغه دی رؤیت دی هغې له اعتبار دی. دا شامل دا مسله چې کوم دی اوږده څېړلې زما شامي کې دا فتح القدیر هم دا تقریبا ټولو بتاو د لزان حواله ما تاسو ټولو لیکلي. زما سره بیروته فتح القدیر دی هغه کې 213 صفحه دویم جلد دی رمضان په بحث کې، او شامي کې 393 صفحه او دویم جلد بیروته چاپ دی، او فتاوی دیوبند کې 234 صفحه شپږم جلد دی. او درې فتاوی مې درته ویلي ټولو فتاوی دا لیکلي. امام صاحب یو قول دی د بعض احنافو دا قول دی چې نه دار د خپل رؤیت معتبر دی، خو فقیه له نقل کړي. ظاهر مذهب دغه دی. ادا د ذیلعی سے قول دی. بعض محققین دا قول کړی دی چې په دیارو بایدو کې رؤیت اختلاف ته مطالعه ول اعتبار شته. لکه دا د امریکا دلته ورځ شپه بدلیږي، دلته ورځ یو امریکا کې شپه یا شپه دلته ورځي، دلته اختلاف د مطالعه ول اختلاف د اعتبار شته. او په دیارو قریبه او متوسطه کې اعتبار نشته. دیار قریبه لکه پاکستان افغانستان دیار قریبه دي. او دا سعودي مخکې د بنو کې یو مدرسه کې د علماو اجلاس و، هغې متفقه فیصله کړې وه چې دا سعودي په دیارو متوسطه کې دی، سره نه ډېر لرې دی او نه ډېر نږدې. نو پکار دا ده چې موږ سعودي سره روژه اخترو. دا زموږ مذهب دی. او مذهب خو دا دی چې امریکې سره هم کولی شي، خو محققین علما دا وایي چې دیارو قریبه او دیارو متوسطه کې روژه اختر کولی شي. زموږ او د سعودي خیله نه بدلېږي، اتوار نه بدلېږي، جمعه نه بدلېږي، بله ورځ نه بدلېږي، او رجب کې بدلېږي، او اختر پکې بدلېږي. عجیبه شی
خیال یو یلته خیال دلته خیال هلته مې اتوار دلته هلته جمعه دلته جمعه اول ته ورځې دلته کوجای یا روزه پکې بدلېږي مکه نور یو ورځ شپې کې نه بدلېږي دا روزه دې پکې نه بدلېږي دا درې قول شو امام شافعي سے اعتبار مطالع له اختلاف په مطالع له اعتبار شته او شامی وې دا زمونږ د امام سے مسلک دی او حنابلہ او د مالکوم دا مسلک دی چې اعتبار اختلاف د مطالع له نشته ایو بل حدیث ورته یو ترمذی روایت ته امام ترمذی نقل کړه 268 صفحه ول جلد کې کورې وې ز امي په ضروري ګرم شام ته خدمت لپاره ما هغه ضرورت پورا کړ حاجت می پورا کړ الته شام کې روزه و با ما سره روزه ونیول چې واپس رالم مدینه ته مدینه کې عبد الله بن عباس څنګه راغله د کوڅو تاسو شام کې کله روزه مونږ یو مو خوري می پورا نیول مزار اختر دی عبد الله بن عباس یې مو خو د خیری پورا لیدل مونږ خپل حساب پورا کو یا مېشي نو ورته مېش لیدل مخ کې دا څه نه چې مردان د مفتی شان چلو کې ګوره حدیث کې حساب راغی حساب ولا راغله چې ویا شروع کړي ها ورکه شي نو حساب پسې بغرځي به بدیر خوځي پورا او کله پکې ما تاسو ته یو ډیر څومره دي یوازې د مېش ولې دلا او تا دې سوجي پورا کړو د خلکو یو کم دي چې مېش ونه لیدل مطلب خپل روزه باندې پیسې بختر نشي کولای ته وسه یو ډیر روزه نيسي کله کې سره یو ډیر څنګه عبد الله بن عباس هماوي چې مونږ خو خیری پورا لیدل مونږ مدد د خیری د حساب نه کم دی یا به مېشي نو په یو کم درشم یا به دې سوجي د شام روایت له اعتبار ورنه کړه امام شافعي څه دی د شام روایت له اعتبار ورنه په موږ په انا په اعتراض کې موږ انا ورته وایي چې د رمضان میاشت په څلورو طریقو دا میاشت لیدل ثابتي کې یا په شهادت ال رؤیت ته گواهیو کې چې ما لیدل یا شهادت ال شهادت ته ما ولید رماده گواه د تمیز نشم له بیماری او دا گواهی د په شاپو ته ټاټي کوي نه به زمانو باندې چې هغه د مې لیدلو ما له گواهی راکړې دا راته نه مې راوړل پایسي شهادت ال شهادت یو شهادت ال القضاء دی سره گواهی وکي چې موږ گواهی کوو پلاني چې قاضي فیصله کړی د روزه چې د شهادت القضاء دی قضا وي یا خبره مستفیضی مشهور خبره ټول خلک وایي چې روزه وختر دی د څلورو طریقو سره روزه وختر ثابتي دلته خو با څلورو کې یو نو بل دا خبره وا چې دغه د روزه مې شلته لیدلې و د یو کسو او ورپسې اختر راغی کدا گواهی اخیسته اوس به اختر د یو کس په گواهی کړی وي دا اختر نه مدینه ته راغی نو یو کس په گواهی اختر کیږي اته ته چوری دې یو کس په گواهی اختر نه کیږي روزه په کیږي یو کس عادلی اختر بر دو کسو په گواهی کې دې زو روسته وته اختر ته خبر وته نو ځکه عبد الله بن عباس په دې مو ته نبی اسلام امر کړی موږ به تاسو نه کوو معنا ته یو کسي نو یو کس گواهی دا د اختر باره کې نه کوي کته گواهی مو کړه ته مسلم کې شهادت لا وځه برابر دا گواهی هم کړه خو ته یو کسي یو کس په گواهی اختر نه ساري دي دا څنګه شو خبره نارم مې راکاو چې خپل مذهب کتابونه کتل پکار دي زموږ مذهب سره سی فیسبوک ته ودرېدل نه دي پکار اول خو بلا کسانو لیدلې د ورځې په ورځ باندې د دوه عادلانو گواهی قبليږي ولر گواهان مردان کې پیشي ته مردان قاضي او ته عادلان یو د مخم نه دی ولر او زه وې دا عادلان نه دي دا فاسقان دي د گواهی له اعتبار نشته دوم نظر ورته دې په خلکو روزه ګډ وړي کی اختر په ګډ وړ کی خپل طلاق چا کومېټه کې نه کا هغه وهانو مخه مخ جاو دا غوا فاسق دی وګوره د ګیره نشته دا روزادار نه ځان له روزي خوري مخه مخ په جاو قدا خو نو روزه مساله شو چې روزه د یو کس په گواہی سم کی
او بیا اختر دا بر دو کسو بګواهی باندې کې د یو کس بګواهی باندې اختر چې کوم دی نه کېږي دې باره کې درته حدیث ویم حسین بن حارث الجزري فرمایي چې امیر د مکې د خطبه ویله او بیا وی اهدا الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته نبی علیہ السلام حکم کړی ان نمسکا چې موږ را حج احکام کوو لرؤیت ذوالجدل د وجه وقال دې فرمایي فلم نرو فإلم نرو کوم مې شو نه لیدل او شاهد به شاهدان او دو کسانو په گواهی وکړه نو سکنا به شهادتهما موږ به د حج احکام د دو کسو په گواهی کو عباد بن مالک فرمایا شیعی ما د حسین شیخ صاحب نه تاسو کو حسین بن حارث اشعری د امیر د مکې څوک هغه یې ما ته پته نه پیژنې په جنب کې دا څوک بیا وې زما سره میلاو شروع ما ته وی دا حارث بن حاتب او محمد بن حاتب ورو ابي امیر وی ته پتا څه کې هغه څوک شته چې الله رسول باندې کا عارف دې زمانہ او اشاره یو کس ته وکړه او شاهد هذا او دا حاضر او بیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کس نه دا زمانہ خپويږي الله او رسول معرفت ول الله خبر کړی دی دیم د نبی اسلام مجلس کې حاضر وو چې نبی اسلام گواهی په دو کسانو په دغه فیصله کول حسین راوي وي چې ما یو شیخ صاحب ته زما خوا کې ناسو کړي هغه د امیر ته چې څه اشاره وکړه دا څوک هغه راځي کې دا عبد الله بن عمر او د امیر سے رښتیا وي دا نه غورو په مجلس کې غورو نبی اسلام ته ما پر الله پر رسول اسلام کا عارف ابو داود روایت نقل کړی دی 239 صفحه او جلد کې او حدیث 2338 نمبر دا حدیث ابو داود په دې باب کې نقل کړی دی چې په اختر کې رضو په سو دوی قبلي دې کې خلوی اختر راغی او دا وړو کې اختر ابو داود د وړو کې اختر باره کې نقل کړی قیاس کړي چې لوی اختر او وړو کې اختر خو دواړه اختري دي نو لوی اختر او وړو کې اختر هغه اختر دی او دا اختر نو هغه کې چې موږ مې شو نه لیدل ادا په سباهانو باندې موږ مناسک د حج کو خدای وړ اختر په باندې کې د حدیث وی ربيع بن حناش یو شوړی نه روایت کړي هغه صحابه د نبی اسلام نه دي قال دې فرمایي اختلاف الناس في اخر يوم من رمضان نخل کو اختلاف راغی په اخر ورځ د رمضان کې فقام عربيان دو د باندو کسان پاسې ده فشهدا عند النبي صلی الله علیه وسلم دې د نبی اسلام په مخ کې گواهی وکړه چې لا الله الهلال دوړو مېش لیدلې د امسی پرون عاشیتن په اخر ورځ پامارا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام ورته امر وکړ ایوب ته روزي روزه ماته او خلف راوی په کې داسې ویلي په حدیث کې چې سبا اختر مانځ تر راشي دا حدیث ابو داود نقل کړی په 340 صفحه کې اول جلد کې او حدیث 2339 نمبر 2339 نمبر دغه صراحتن په غواهان را دواره بیان رانو دی روزه هغه مو په مش لیدل پرونم لیدل دا خبره یاد لري چوڑ کې اختر یې ورته سورہ دې پکال کې 15 ایام منهیه دي چې روزه ګناه ده یو دا وړ اختر ورځ ده ٹھیک شو او درې ایام نحر دي او درې ایام تشریق دي او چې راځه مې کې سرور ته جوړيږي څو درې سرور بیا دې راته حساب بل شانه درې د اختر ورځ دي او درې ایام تشریق دي او درې چې راځه مې کې سرور ته جوړيږي دا دې څنګه سرور جوړ ګوره لسما یو لسما دو لسما دا د لوی اختر ورځ سم لسما یو لسما دو لسما څه درې شپې او یا مې تشریح سوري یو لسما دو لسما د لسما ټول څه سوري درې څلور شي کړه لسما یو لسما دو لسما دا اختر ورځ شي ایو لسما دو لسما د لسما دا یا مې تشریح
د لسمې نه د لسم پورې څلور درس دا دوه پیډه بلي دا دوه په لوی اختر کې مې حسابېږي او دا په ایام تشریق کې مې حسابېږي درې او درې څلور شو دا حساب به کوئ نو دا پنځه ایام منهیې دي نو دا د ورځې راغله او مونږ میاشت پرون لیدلې نن خو مونږ وختلی دی داسې وخت کې ګواهان راشي چې نهالس بجېږي هغه شام یې روژه اوس ماته کوي دا ورته نه وایي چې نیت هم کړی دی نیت هم کړی دی سبا به چې کوم دی روژه ماته کوي خیر نن ونیسي روژه ماته د اختر په ورځ به روژه نه نیسي ښه اختر په ورځ روژه به نه نیسي پښتانه خلکو به وي د اختر په ورځ شیطان روژې شیطان روژې دا له شیطانان خو نشي جوړولی روژه ماته کوي خو د اختر د مازه وخت نشته دی لمونځ به سبا له وکړي نو د عذر د وجې د وړوکې مونځ اختر مونځ صرف سبا ته واپس کېدلی شي د عذر په وجه بلا عذر بیا نه واپس کړي ځکه دا خلاف القیاس راغلی وړوکې اختر یو ورځ دی سبا ته دا مونځ وروسته شوی قیاس خلاف کوم حکم چې خلاف القیاس ثابت شي خاص په خپل مورید پورې د عذر پورې خاص دی د عذر د وجې چې ناوخته شهادت راغی سبا له د وړ اختر مونځ کولی شي مونږ سبا نه خیر وکړه روژه به نن ماته کېږي نو دا احمد صاحب مسلک دی دا د امام شافعي صاحب مسلک دی ترمذي وایي چې په روژه کې د یو کس ګواهي قبلېږي او په اختر کې د دوه کس او زمونږ امام صاحب پکې څه وایي امام صاحب وایي قبلېږي خو د ورځې په ورځ چې اسمان کې علت یې همیش نه ښکاري په روژه کې د یو کس ګواهي قبلولی شي او په اختر کې د دوه کسو ګواهي دا قبلولی شي خو دا پکې شرط دی چې عادلان به یې څه وایي یو کس یا دوه کسو ګواهي قبله نو څه وایي عادلان به دا پکې شرط دی دا زموږ مذهب دی په مسله باندې ښه پوه شوې که نه نو مردان کې څو کسو لیدلي بلا شی لیدلې او په صاحب ته ما ټلیفون وکړی په شپږ کسان په دغه کې دي شنکر کې دي او څلور په شهباز ګړه کې دي ګړیالې والا ته مې ټلیفون وکړی د لسو پورې دي بیا د حسین احمد صاحب زوی راغلی عارفین ما نمبر هغه چوت کړ ما لکه څوک وایي د لسو نه ډېر دي بس بیا پکې ورک شو چېرته 19 بیا هم تلي وو د 19 کسانو په ګواهۍ باندې فیصله وکړه او د ورځې په ورځ د څو ګواهۍ قبلېږي دا مذهب کې د دوو قبلېږي او هغې په څو ګواهۍ وکړه او کې دا پېښور او دا ټولې راجمع کړې وه جمازي مدې شرطې ده او په ورځو کې د دوو کسو عادلانو په ګواهۍ هم سړی کولی شي نو بیا فیسبوک کې د غوبل جوړ کړی دی اول کتابونه وګوره حدیث وایا دوره وکړه چې نبی علیہ السلام څه ویلي فقهاو څه ویلي کتابونو څه ویلي بیا ځان قلقله جوړ دا د فیسبوک شی نه دی دا دین د فیسبوک شی نه دی راشه مخې ته راته کښېنه ته ما خپل حدیث راوړه چې دا حدیث دی یو خو پېښ کړه ما خو درته حدیث پېښ کړ ته نرشه یو ما ته پېښ کړه مونږ تر غوږې نه یو قرآن او حدیث منو د فقهاو اقوال منو د مجتهدین اقوال منو د مستنبطین اقوال منو دا خلک ولې پریشانه کوي خلک ولې پریشانه کوي یو کس په مجبوری زمونږ د پېښور قاضي په بل کال دوبۍ ته وړی اوس د اختر اعلان یې کړی او که څه دوبۍ ته یې وړی په اختر کې نو کې دوبۍ ته دې وړي نو زما څه کار دی چې اختر کې دوبۍ ته اوس پې جګړه هم د ځان ولې وړم خپله به دغه کوم فیصله نه شم کولی مجبور یم مجبوري جدا شی دی او مسله سره جدا شی دی دغه مسله ده ما له ته مختصر وکړه او بیا که دغه څه شي یې ګواهان ټول هم غلط شي افغانستان مونږ په دیارو قریبو کې د هغې میاشت لیدلې پرون یې لیدلې ده سعودي نن لیدلې د هغې نن اختر دی په د یارو متوسطو کې دی زموږ د امام صاحب ظاهر مذهب خو دا دی چې په امریکا کې وایي نه هم دلته پې اختر کولی شي روژه کولی شي ظاهر مذهب خو دا دی زموږ ټولو د پاراوي دیوبند هم لیکلي دا زموږ ظاهر مذهب دی څوک د دې دغه کوړي او مفتي کتاب لیکلی و زموږ شهیدانو کې دستاربندي و ما راخیستی و ځان سره وحدت عیدین نه وي او کې بلا ټولې حوالې را نقل کړي چې ته مکتبه کې ما سره پروت دي ټولو فتاوو عبارتونه نقل کړي او دا لازمه نه ده چې په ټوله دنیا کې یو روژه یو اختر شي ما تاسو وی په شام کې معاویه رحمه صحابي هغه څه کړو اختر کړو او په مدینه کې عبد الله بن عباس یې نه کوم هغه د جمعې پر ورځ د اختر یې کړو او د خیری پر ورځ مو خپل
میاشت وي نو چې میاشت یې هم نه لیدلې بیا به دې ښځې روحي کړه داسې کېدای شي مردان کې اختري پېښور کې دی نه وي صحابه وخت کې داسې شوي دي افغانستان کې اختري پاکستان کې دی نه وي داسې لازمه خو نه ده دا خو بل په فیسبوک باندې جوړول والا یو کپاري ونیسئ یو بې ټایمه دا خبره وکړو پلان دی وکړو ډینګ دی وکړو دا خلک پریشانه کول نه وي پکاره چې څه حدیث دسرئ آیتونه دسرئ دلایل دسرئ مردان کې قاری احسان صاحب د کومیټې مشر دی هغه فیصله کړي نور قاضی نه مستو زه به سره لاړ شم اته یو څه غږ هم وکړه شبه تا آیتونه او حدیث خپل ووایه خپل دلایل دې ټول پیش کړه هغه څه یې زه به له په خوله لاس کېدم زما ډېر خیال ساتي زه به وایم قاري صاحب ته چپ شه کېدای څه وایي خپل یخ کړي دا فیسبوک موله د فیسبوک موله خپله خوا یخه کړي خپله خوا دې یخه کړي دا د فیسبوک خبرې خو نه دي په فیسبوک باندې کوي نو آیات او حدیث خو وایه که نه هسې نه کوي موبایل یې جوړ کړی دی دا خلک پریشانه کول نه وي پکار دا د اسلام مسلې دي ما تاسو ته قرآن او حدیث کې د هر څه حل موجود دی د روژې مسلې پکې شته د اختر پکې شته هر څه پکې شته تراویح پکې شته دی بعضې تراویح نه شته دا هم قرآن کې شته دی حدیثو کې شته دی هر څه قرآن او حدیثو کې شته دی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال ټول علوم قرآن کې شته خو د خلکو پوهې کار نه کوي یاره پلاني ځای مولیان ډېر اعتمادي دي په هغې فیصله کوو دا مردان فیصله غلطه ده ما تاسو ته وایي مونږ به حق په رجالو نه پېژنو رجال به په حق پېژنو څه حق په دا د امیانو کار دی یاره پلاني لوی مفتي دی هغه دا پته ورکړې ده نو دا ځکه ښه ده او دا بل وړوکی مفتي دی دا غلطه وړوکی مفتي او دغه مسله به صحیح او غټ مفتي به غلط شوي غټ مفتي به یو غلط شوی وي دا غټه وړوکي باندې څوک قرآن نه دي چې چا حق خبره کول هغه منئ چې چا حق او غلطه خبره کړه هغه به موږ رد کوو ای مختصر وضاحت درته وکړو آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا اختر دا شی لږ دی اوس بس دا هغه لري چې دا نه لري